2026 راغلی او د دې باوجود ستاسو معده ټیک نه ده او ستاسو د وجود نه خوشحالي ورکه خو دا لږه ډېره چې کومه پاتې ده هغه درنه نور هم ورکېږي. 2025 درنه لاړلی، 2026 کې د خپل نوي ژوند او د معدې او د دماغو د بهترۍ آغاز وکړئ. کوم چې وایي زه د معدې بیمار یم او هغه د ټیکېدو نوم نه اخلي، بلها مختلف د معدې ډاکټرز له لاړل خو تر ننه پورې هغې ټیک نه شولو. هغې ته دا پیغام دی چې تاسو د معدې نه، تاسو د دماغو بیمار یو. هر هغه بیمار چې هغه دا وایي زه د معدې بیمار یم او زما روغ ورځ نشته، د دې مطلب دا دی چې دا دومره د معدې بیمار نه دی څومره چې د دماغو بیمار دی. او دا دی خپل ګریوان کې دام سوچو کی چې آیا څه حادثې والے دی، څه غم والے دی، څه خفګان والے دی چې نن د معده نه روغېږي، نن د دماغ نه روغېږي، نن د وجود نه خوشحالي مکمل ورکه ده. 2026 راغلی او د دې باوجود ستاسو معده ټیک نه ده او ستاسو د وجود نه خوشحالي ورکه خو دا لږه ډېره چې کومه پاتې ده هغه درنه نور هم ورکېږي. موجوده وخت کې تاسو صرف او صرف د نشې په یو څو دوایانو باندې ژوند تېروئ. دې ته ژوند نه ویلی کېږي. خو ستاسو د دوایانو نه خالي نه شوله. داسې ډېر بیماران دي چې هغې ته تر ننه پورې دا معلومات ونه شولو چې آیا زما دا معده د دماغو په وجه باندې خرابه ده که زما دا دماغ د معدې په وجه باندې خراب دي. هر هغه د معدې بیمار چې هغه دا وایي زه د معدې بیمار یم، په ما باندې یره راځي، زما زړه درزېږي، زما وجود کې خوشحالي نشته دی، زه اینی ټایم خفه یم، ناراسته یم، د زړه زور مې نه وي، د زندګۍ بالکل معنی مې نشته دی، د ژوند نه مې بالکل انټرسټ ختم شوی دی، د یارانو دوستانو مې بالکل انټرسټ ختم شوی دی، د زندګۍ هغه خوند مې نشته دی کوم چې زه غواړم یا په کوم پسې زه ګرځېدلم. هغه د معدې بیمار چې هغه دا وایي زه چې خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې بې انتها یره راځي، زه چې خوراک وکړم د هغې نه بعد ما ته تکلیفات نور هم زیاتېږي. اټ مین چې دا د معدې بیمار نه دی، دا د دماغو د هغه هارمونز بیمار دی کوم چې لوږه لګوي، کوم چې ازمه راولي، کوم چې د انسان د خوراک نه کوم خوند واخلي هغه خوند راولي. که چېرې داسې حالات په یو بیمار باندې دي نو دا دې دا پوه شي چې دا د معدې نه، دا د دماغو بیمار دی او د دغه دماغ په وجه باندې د معده ولاړه ده. نو که چېرې تاسو کې څوک داسې وي چې هغه لګیا دي د معدې ډاکټر له لاړ شي، یو دوی ورته د معدې ورکړي او 4-5 ورته د دماغ ورکړي وي، نو په دې باندې تاسو هم ځان پوهه کوئ چې ستاسو د دماغو کوم د خوشحالۍ کوم هارمونز دي، کوم ته چې هیپینس هارمونز ویل کېږي، هغه ستاسو ګډوډ دي. نو بجای د دې 2025 درنه لاړلی، 2026 کې د خپل نوي ژوند او د معدې او د دماغو د بهترۍ آغاز وکړئ. د حیدر مومند هسپتال نمبر نه بلکې د خپل علاقې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ، د هغه نه ټریټمنټ والئ او په دې غرض باندې تاسو ټریټمنټ وکړئ چې زه به د خپل علاج سرته رسوم. دې کې داسې ډېر بیماران شته دی چې علاج شروع کړي چې کومې جاري دوایانې وي هغه एकदम بندي کړي. نو چې یاد ساتئ چې چرسي خو ګوره د چرسو نه ځان خلاصولی شي، خو د الپرازولام، اسیټولوپرام، پیراکزوټین او فلاکزوټین نه ځان خلاصول دا انتهایی ګران دي. نو کوشش وکړئ چې زموږ د دوایانو یا چې د کوم هومیوپیتھک ډاکټر نه تاسو ټریټمنټ کوئ एकदम خپلې دوایانې بالکل مه بندوئ، ولې چې موږ زیاتره بیماران داسې وکتل چې هغې एकदम دوایانې بندې کړي دي، مکمل یې لیونې کړي دي. نو ښه خبره دا ده چې د ډاکټر په هدایاتو باندې تاسو خپلې دوایانې بندې کوئ او هغه هم په مزه مزه باندې، او که چېرې بیا هم درته تکلیف وي نو لږ لږ ورڅه تاسو استعمالولی شئ. هغه ورځ به لرې نه وي چې نه به زموږ دوایانې استعمالوئ نه به خپلې استعمالوئ او ستاسو خوله به د دوایانو نه خالي شي.